السلام علیکم ملګرو کله چې پیج مونټایزیشن د لپاره ولېږه یو دا مسله دلته راشي مطلب د فیسبوک د طرف د ستاسو د پیج اپروو نشي د دې مسلې حل سره دا مسله ولې راځي نو په دې ویډیو کې مکمل انفارمیشن تاسو سره شریکېږي څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري ښه صفه الفاظو کې لیکلي دي چې انفارچونیټلی بدقسمتۍ سره د ستاسو پیج چې کوم دی دا د انسټریم ایډز لپاره اپروو نشو وجه سره وجه پکې دا ښیي چې دا پیج چې کوم دی دا د فیسبوک چې کومې پالیسیانې دي د فیسبوک چې کوم مونټایزیشن پالیسیز دي هغه پالیسیز دا نه فالو کوي نو په دې وجه باندې دا پیج نه اپروو کیږي نو دې سره تاسو کوم ټریک کولی شئ چې هغه ټریک په ذریعه باندې څه به تاسو کوئ مطلب پیج کې به څه داسې چینجز کوئ چې د هغې په وجه باندې ستاسو دا پیج مونټایز کیدی شي نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره یې ضرور شریکوئ ځکه دا ایشو چې کومه ده ډېرو زیاتو ملګرو له مخې د راځي زما له په انباکس کې خپل سکرین شاټس راولېږي نو همدا ایشو ولته راغلي نو دا کومه غلطي کیږي تاسو په پیج باندې کومه غلطي کوئ چې مونټایزیشن په ټایم کې دا راځي تو نه پهله خو که چېرته زه تاسو له د دې انسټریم ایډ وښیم لکه زه مونټایزیشن ته زه راغم دا پیج دی وګوره هر څه پېښه برابر دي واچ ټایم فالوورز هر څه پېښه کمپلیټ دي تقریبا 9 लाख فالوورز دي په دې پیج باندې او په دې مونټایزیشن چې زه کلیک کوم دا وګورئ دې ځای کې سټارز الریډي په دې باندې انیبل دي او انسټریم ایډ چې کوم دی دا الیجیبل نه چې په دې زه کلیک کوم دلته ماله ووایي چې د ستاسو پیج چې کوم دی دا د فیسبوک چې کوم انسټریم ایډز چې کوم پالیسیز دی هغه نه فالو کوي نو دا مسله چې کله تاسو له راشي ټول نه پهله به تاسو داسې چلو کوئ چې خپل فیسبوک پیج به تاسو ټول وګورئ هغه ویډیو به تاسو ډیلیټ کړئ چې کومه ویډیو تاسو په خپله شیر کړي هغه ویډیو به تاسو ډیلیټ کړئ چې کومه ویډیو کې تاسو پردی ویډیو استعمال کړي مطلب یو قسم له مو ریاکشن جوړ کړي او پردی ویډیوګانې مو ورچولي یا تاسو بیکګراوند میوزیک استعمالوئ نو څه ټایم چې پیج مونټایزیشن دپاره لیکئ نو بیکګراوند میوزیک نه بیخي پرهیز وکړئ لکه د ما چې تاسو څومره ویډیوګانې م ګورئ په دې ما بیکګراوند میوزیک بند کړی دی مخکې ما استعمالولو او بیکګراوند میوزیک سم ټایم دا تاله وایي چې دا نان کاپي رایټ دی خو کال دوه پسه کاپي رایټ شي کال دوه پس بیا پې تاله سټرایک هم راتلی شي کال دوه پس تاله ایشو جوړولی شي نو مطلب خبرې مې دا دی ساونډز داسې شته کاپي رایټ نان کاپي رایټ میوزیک شته چې هغه مطلب فور ایور دپاره نان کاپي رایټ وي خو څه غلطیانې داسې وي چې هغه انسان په خپله کوي نو یو کاپي رایټ میوزیک مې استعمالوئ یو پیج چې کوم دی خپل چاڼ کوي ویډیوز ته ډیلیټ کوي هغه ویډیو ته ډیلیټ کوي چې کوم ویډیو کې تاسو مطلب داسې میوزیک استعمال کړي چې هغه تاسو له معلوم وي چې دا کاپي رایټ میوزیک دی یا تاسو پردی کانټینټ ورچولي یا تاسو پردی ویډیوګانې اپلوډ کړي ټول هر څه به ډیلیټ کوي صفا به کوي پیج ګن ګودام به تللی کوي صرف خپل کانټینټ اوریجنل ویډیو به پرېږدئ چې صرف د ستاسو اوریجنل ویډیو وي هغه یې پرېږدئ هغې نه پس به تاسو خپل پیج نه لایو هم راځئ مطلب چې تاسو له فیسبوک ټیم له پته ولګي چې د دې کس پریزنس خپل شته دی د خپل فیس هم شو کوي د خپل وایس هم شو کوي او فیس کیم ویډیو چې کوم وي هغه ډېر زر مونټایز کېږي په یوټیوب هم زر مونټایز کېږي په فیسبوک هم زر مونټایز کېږي نو کوشش به کوئ چې تاسو فیسبوک نه خپل پیج نه ګن ګود چې کله پې دا ایشو راشي د تاسو له سایډ له په کوم په سکرین باندې کوم ښکاري فیسبوک پیج نه به ټول ګن ګودام لرې کوي هغه ویډیوز به ترې لرې کوي چې کومې پردی وي کاپي رایټ میوزیک نان کاپي رایټ بیکګراوند میوزیک به بیخي ختم کوي او خپل اوریجنل کانټینټ په شروع کوي ویوز د پیړو راځي نه بیخي د اړو راځي نه بس ویوز ټینشن مه کوئ چې کله پیج مونټایز شي هغې نه پس بیا تاسو خیر د لږ ډېر پردی ویډیو استعمالولی شئ اوس د فیسبوک رولز چې کوم دی هغه ورځ تر ورځه سټریک کېږي ورځ تر ورځه مخکې به پیج چې تا مطلب یو کس مونټایزیشن ته ولېږلو یو ورځ کې به دننه پیج ګنټه دوه کې به هم پیج مونټایز شوی دی ما داسې پیجونه ما مونټایز کړي چې غرمه به مې ورله اپلای وکړه او ماښام به هغه مونټایز شي او اوس پیج په هفتو پینډینګ کې پروت په هفتو د فیسبوک ټیم د هغې ریویو کوي د فیسبوک ټیم د هغې چیک اپ کوي هغې نه پس پیج اپروو کېږي هغې نه پس پیج مونټایز کېږي مطلب د ستا د پیج هر شی چیک کوي چې کال مخکې د کوم قسم ویډیو اپلوډ کړي دي اوس کوم قسم ویډیو اپلوډ کوي آیا د دې ویډیو کې داسې څه مواد خو نشته چې د فیسبوک د رولز خلاف دی نو مطلب مې د خبرې دا دی چې پیج به ښه صفا کوي د دې مسلې حل دا دی چې پیج به کمپلیټلی صفا کوي پردی ویډیوز پردی تصویران داسې ویډیو چې هغه سینسیټیو کانټینټ وي هغې کې تا د چا قتل باره کې خبره کړي یا داسې ویډیو جوړه کړي چې هغه د فیسبوک د رول خلاف وي ټول هر څه به ترې لرې کوي او خپل اوریجنل کانټینټ به شروع کوي هغې سره سره به ترې لایو راځئ ورځ کې یو ځل نیم لایو راځه 15 منټو له ترې راځه خو لایو ترې راځه 2 ورځې پس لایو راځه 2 ورځې پس لایو راځه خو لایو ته هفته کې 3-4 ورځې خامخا راځه نو دا ایشو به ختم شي او پیج به ډېر زر مونټایز شي اوریجنل کانټینټ د پیج مونټایزیشن دپاره که چېرې ته غواړې چې زه د فیسبوک پیج نه ارننګ وکړم او پیج مونټایز کړم نو خپل کانټینټ شروع کوئ پردو کانټینټ باندې ډیپینډ مه کوئ لکه که یو کس ریاکشن ویډیوز هم جوړوي خو بعضې ټایم کې په داسې ویډیو ریاکشن وکړي چې د هغه ویډیو مالک چې کوم دی هغه له سټرایک ورکړي یا هغه ویډیو غټه ویډیو وي لکه اوس ته د کرکټ په ویډیو باندې ریاکشن وکړي نو خو ډایرکټ تاله سټرایک درکوي یا یو مووي راوالي د مووي په یو سین باندې ریاکشن وکړي نو مووي والا هم ډایرکټ سین ورکوي دا ډرامې چې کومې په چینلو باندې چې ډېر خلک د ډرامې په خپل پیجونو باندې اپلوډ کوي نو هغه پیج هم نه مونټایز کېږي نو خبرې مقصد مې دا خپل کانټینټ او ورسره لږ
لایف پریزنټس نو دا په دې وجه باندې په دې سټریکس چې په دې باندې تاسو خپل پیج مونټایز کول شئ او دا ایشو ته ختمول شئ د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو خپل ملګرو سره ضرور شریک کړئ جنید خان افیشل چینل او جنید خان سکلز چینل او پیج دواړه فالو کړئ والسلام